زه به د یو کلي خان او نواب او ملک ته یا به د یو NGOs ته یا به چې کوم دی ملحدینو ته یا به چې کوم دی بل یو تجزیه کار ته یا به چې کوم دی یو TV او چینل والا ته به زه ووایم چې ته راشه او دلته په دې جومات کې کښېنه او په 15,000 او په 6,000 باندې چې کوم دی د دې قوم بچو ته چې کوم دی دیني علوم ښایه. یوازې دیني علوم نه، د دې به تربیت هم کې، د دې به تزکیه نفس هم کې، دې ته به د معاشرې د ژوند د اصول به ورته هم ښې، دې به د معاشره کې د ژوند تېرولو طور طریقې به ورته هم ښې، د دې سره سره چې کوم دی دې ته به لیکنا پړنا به ورته هم ښې. نو په چا کې مجال شته چې راشي او کښېني؟ دا خو یو مخصوص طبقه ده چې الله تبارک وتعالی احسانات دی په موږ او تاسو باندې چې د معاشرې ته الله تعالی دا مدارس ورکړي او هلته کې علما تیارېږي، هلته کې حافظان او قاریان تیارېږي او بیا لګیایي په مفتو کې. دې ته به ته مفت نه وي نو څه به وې چې په 15,000 روپۍ او په 10,000 روپۍ باندې په دې مهنګایي او په ګرانۍ کې تاله ستا بچی تیاري، معاشرې ته یو ښکلی عالم ورکړي، معاشرې ته یو ښکلی حافظ او قاري ورکړي. داسې څوک کولی شي نن سبا